اول را سره د ډاکټر عمر عادل صاحب دا ویډیو ګورئ چې ډېرې ناشنا او معنوي خبرې کوي. وروسته بیا په دې خبرو وکړو او د غني بابا یو نظم به پکې تاسو ته ووایم. نو ډاکټر عمر عادل صاحب څه وایي، راځئ چې وایو. लोग कहते हैं ना कि डांस में फहाशी है, पता नहीं आपकी नजर में फहाशी होगी. मैं ये ईमानदारी से एक बात कहता हूं, बिल्कुल सही कहा. मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मैंने नरगिस का डांस जब देखते थे हम लोग तो इतनी ही आंखों में आंसू आ जाते थे. वो इस किस्म की परफॉर्मेंस देते ऐसी है. वहां पे कोई खुदा का वास्ता जरा सोचा करें, हर हसीन चीज में रब दिखना चाहिए. वाकई मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ क्या जिक्र करूं कि क्या क्या डांस और उनके गीतों के बोल जो हमें समझ आते हैं. आप अपना एंटेना सही रुख पे रखें, फिर तुसी दसो तानू अमृतसर नहीं तानू थाईलैंड भी नजर आएगा. دا ډاکټر عمر عادل صاحب دی د فلمونو ډرامو سره یعنی شوبیز ورته وایي، زما په خیال د دغې میدان سره دی اټیچ دی او دی دا خبره کوي چې نرګس چې به کله ډانس کو نو د له به جړا ورتله، د په سترګو کې به اوښکې راتلې. عجیبه خبره ده، یو رقاصه چې ګډېږي نو خواهشات راوچتېږي او د انسان نه درنده جوړېږي، حیوان جوړ شي. دی پکې جاړي او وایي چې هغې به کومې سندرې ویلې د هغې لفظونو او د هغې ګډا دې کې او ما ته څه ښکارېدو، رب ښکارېدو. نو رقص موسیقي دا یو ښکلا ده، حسن دی که نه. او دی وایي چې په هر ښکلي څیز کې د رب لیدل پکار دي. نو ده پکې خپل رب لیدو، ځکه دله جړا ورتله. دا خبرې چې ما واورېدې نو ما ته د غني بابا هغه نظم رایاد شو کله چې غني خان په کال 1982 کې د نومبر په 18 تاریخ باندې لاهور ته تللی او د لاهور هیرا منډۍ ته لاړو د رقص محفل ته. هلته کې یو رقاصه غني خان ته ګډه شوه او غني خان په هغې باندې یو نظم ولیکو. غني خان د الله ولی دی نو ولې تلو دغې رقص له؟ آیا عیاشۍ له تلو؟ دا خو ګناه دی، لکه یو د شریعت قانون دی که نه، هغه په خپل ځای دی. خو تصوف چې دی، باطني نظام چې دی که نه، هغه ځان له یو نظام دی. نو کله کله د الله ولیان چې دي هغه د شریعت د بعضو اصولو په ظاهره انحراف وکړي، اختلاف دې وکړي، خو په دغه ځای کې د الله د ولیان په حق وي. او که ظاهر بین مولا په هغه باندې د شریعت په دغه اصولو څه فتوا ولګوي نو دیم په حقه دی، خو دی د الله په ولي باندې نه پوهېږي چې دا د څه وکړو، دی چېرته تللی. نو غني خان دغه محفل ته تللی او دغه رقاصه هم ماته د الله ولی ښکارېدله. غني خان دغې رقاصې ته څه وایي؟ غني خان ورته وایي ګډه شه ګډه شه. د حرکت شاعري او د لیدلو قرآن، د ناپوهۍ منطق او د کڼو اذان، دا د هډوکو ژبه او دا د وینې تورات. دلته آدم سړی دی، نه یې مذهب نه یې ذات. دلته کې هر آیات د خود او حسن آیات. دلته گویا منصور، دلته ګونګی سقرات. او تال سره یو ځای شه، د ژوند تصویر جوړ کا، د دې تیرونه مالا بدری منیر جوړ کا. یا مې په بډه کا یا مې په بډه شه، ګډه شه ګډه شه ګډه شه ګډه شه. یو مصنوعي فضا خو د ژوندون رڼا، د فرمایش خندا خو د ګلونو غنچه. او دې غم ځپلو ته د خوشحالو پلوسه، دې غم ځپلو ته د خوشحالو پلوشه. د خزان مړاو ته د بهارونو قصه، ګډه شه ګډه شه اور شه لمبه شه. خزان دې شپې توري دي او سپینه شغله شه. ساز د غمونو دشمن د دلربار بار، که چل که دام دې خو کوي قصې د بهار. ګډه شه ګډه شه نخرې را یادې کا او دنیاګۍ د عقل ټولې بربادې کا. رڼا شه حسن شه چری دی تورې، ای د امید لوري د رڼا مورې. لکه د ګلو څانګه خوره وری، وینم چې خورې مې ادم خورۍ. ها واخله ومې خوره دا څه ته ګورې، ها واخله ومې خوره دا څه ته ګورې.
او خاورې ایرې مې کا د ژوندون اورې کله چې ستړی شي کله چې ستړی شي پریوزه بیا ډډه شه ګډه شه ګډه شه ګډه شه ګډه شه. غني خان په دې نظم کې وایي د حرکت شاعري کله چې رقاصه ولیدله او هغې چې کوم رقص وکړو نو غني خان ته پکې څه ښکاره شو څنګه چې پکې ډاکټر عمر عادل صاحب ته الله ښکارېدو نو غني خان هم د الله ولي و که نه هغه ته پکې الله ښکاره شو. او څه وایي د رقص ته څه وایي د حرکت شاعري یوه شاعري هغه د لفظونو او شاعر خپل احساسات هغه په کرخو کې ولیکي بیا خلق لولي ټیک شوه یا شاعر په خپله خلقو ته وایي نو یوه دا شاعري ده. بل د حرکت شاعري ده نو غني خان شاعر دی د ذوق خاوند دی دغه رقص چې د رقاصې دی نو دا رقص نه دی دا ګډېدنې دي بلکې داسې دي دا د حرکت شاعري ده. او شاعري څه چل کوي یعنی شاعر څه چل کوي شاعر تا له جانکاری درکوي تا خبره تا د یو داسې لکه ستا پام د یو داسې مسلې ته اړوي چې د هغې نه ټوله دنیا غافلوي ستا پام ورته راوګرځوي ټیک شوه دا د شاعر کار دی. نو دغه رقص د دې رقاصې څه دی دا د حرکتونو شاعري ده لکه څنګه چې رقاصه خپل اندامونه اړقی راړقی نو دا اصل کې د حرکت شاعري ده ټیک شوه. او د لیدلو قرآن یو قرآني د تلاوت لکه الله چې کوم نازل کړی دی پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې قرآن یو پیغام راوړی دی او هغه پیغام څه دی د الله د معرفت او د الله د لټون دغه دوه خبرې دي الله وپېژنئ او الله ومومئ ټیک شوه. دلته کې د رقاصې دا رقص چې دی او د دې دا وجود چې دی نو دا د لوستلو قرآن نه دی دا د لیدلو قرآن دی یعنی کمه رڼا کمه ښکلا او کمه لار چې تعالی د تلاوت د قرآن درکوي نو د الله ولی ته د رقاصې رقص څه ورکي د لیدلو دا لکه هغه پیغام ورکي چې دا د لوستو نه دی دا په لیدلو باندې په دې ځان پوهه کې د ناپوهۍ منطق ناپوهي څه ته وایي انپړی ته څوک چې انپړی که نه نا خو لکه علم چې څوک زده کوي منطق علم ته وایي څوک چې علم زده کوي نو هغه به لیک لوست کوي بیا کتاب نه لولي بل ته وایي یو بالکل الټریټ چې ورته وایي که نه یعنی بالکل انپړه انګوټه چاپ هغه خو کتاب نشي لوستلی اوس دته به څنګه لکه علم به څنګه ورکوي د معرفت علم د الله د پېژنګلو علم به څنګه ورکوي نو دا رقاصه وله ورکوي د ناپوهۍ منطق دا هغه علم دی چې دا د انپړو دپاره دی ګوري ورته او انسان پکې چرته ونه رسي. او د کڼو اذان بانګ د څه په غرض چې خلق واوري او چرته لاړ شي الله له لاړ شي ټیک شو الله ته د رابلو لپاره بانګ دی اذان چورته وي نو بانګ څوک اوري د چا چې غوږونه کار کوي اوس یو سړی دی هغه کوم دی هغه له بس چل کې نو دا رقص کوي موسیقي نه کنه رقص دا د کڼو د پاره څه دی دا بانګ دی اذان دی دې پې راویښی د غفلت د خوبه ټیک شوه دا د هډوکو ژبه او دا د وینې تورات د رقاصې وجود چې دی نو اخو د هډوکو او د غوښې مجموعه ده که نه د هر انسان نو دا رقاصه په دې رقص کې څه پیغام ورکوي چاله نو دا کومه ژبه ده دا لکه اوس قرآن په عربۍ کې نازل شوی که نه تورات په عبرانۍ کې دی نو غني خان دې ته هم تورات ووی دا د وینې تورات دی په دې وجود کې وینه دي او دا وینه جوش کوي د دې رقاصې نو اوس دا په کومه ژبه کې دی دا د هډوکو په ژبه کې دی دا نه په عبرانۍ کې دی نه په انګلیش کې دی نه په عربۍ کې دی په یو ژبه کې هم نه دی ټیک شوه دا په څه کې دی دا د هډوکو ژبه ده د انسان د وجود د جسم ژبه ده او رقص او موسیقي دا ژبه نه لري ټیک شوه دلته ادم سړی دی نه مذهب نه ذات اوس
په دې باندې څوک پوهیږي؟ انسان پوهیږي. او دا پیغام چاته دی؟ دا انسان ته دی. دلته ادم سره دی، نه مذهب نه ذات. موسیقي یا رقص چې دی دا د مذهب او د خاندان د قام او د قبیله او د وطن د قیدونو د سرحدونو د پولونه د آزادۍ. تاسو ګورئ نه د انډیا رقص او سندرې مونږ نه اورو، د ټوله دنیا اوري، په هره دنیا اوري. ټیک شو؟ دا ولې؟ دا سرحدونه نه لري، سپوله نه لري، د آزادۍ. نو دلته ادم سره دی، نه مذهب نه ذات. دلته کې چې څوک راشي په دې محفل کې، نو څوک پته خوند اخلي چې هغه انساني، چې هغه هم د مذهبونو او د قامونو قبیله او د خاندانونو د فخر او تفاخر د دې قیدونو نه آزاد وي. بس انسان جوړ شوی راشي. دلته کې هر آیات د خود او حسن آیات. محفل دی او په دې کې رقص هم دی، رقاصه هم ګډیږي، طبله ده او مختلف دغه آلات دي کنه، د موسیقۍ د ټنګ ټکور او ټول آلات غږیږي. نو چې څه ته ګورې، کو سندره ده، کو طبله ده، کو ستار ده، کو باجه ده، هر شی چې غږیږي نو دا څه دی؟ دا آیات دي، آیاتونه دي. څه دي؟ څنګه چې د قرآن آیت د څه دپاره دی؟ د الله د معرفت او دغه د لټون دپاره دی. نو دلته هم دا محفل د الله د ولیانو په نظر کې څه شي؟ آیات شي، نښې دي. کومې نښې دي؟ د خود، یعنی د دې محفل نه بار چې څوکي او د دې محفل په مقصد چې څوک نه پوهېږي، نو دا خو غافله دی. ټیک شوه؟ دې بار اوده دی، دې بېهوشه دی، په نشه کې دی. چې کله په دې محفل څوک پوه شي چې دا څه دي، نو دې په خود کې راشي، په هوش کې راشي. نو دلته کې هر آیات د خود، یعنی د هر آیت دا د هوش آیت دی چې ته د خپل ژوند په مقصد پوه شي چېرې زما منزل څه دی، زه به څه کوم. او حسن آیات دا د ښایستونو د ښکلا نښې دي. چېرې ستا یار چې دی ډېر ښایسته دی او ستا سفر هم ښایسته، ستا منزل هم ښایسته. دلته گویا منصور، دلته ګونګی سقرات. اوس کم خلق به د دې محفل نه نفع اخلي؟ کمو خلقو ته به په دې محفل کې خپل جانان الله یادېږي؟ نو هغه خلقو ته، هغه انسان ته چې د هغه په زړه کې د الله نور ناست وي، لکه د منصور په شان. او چې زړه د نور نه خالي، نو دې محفل ته چې راشي او رقاصه وویني، نو ده خواهشات راوچت شي، ده نه خو درنده جوړ شي که نه، ده خو لکه ده هوس راوچت شي چې خدای پاکه کله به زه څه کومه. نو دلته گویا منصور دا محفل د چا د ګټې دپاره دی؟ څوک په دلته کې خبرې کوي؟ منصور د الله مین. دلته ګونګی سقرات که موږ وګورو نو ظاهر بینه مولان صاحبان چې دي یا پیران، دا فلسفیان دي. فلسفے کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. دي ته خدای نه ملويږي، ځکه چې دا خو فلسفیان دي. خدای چاته ملويږي؟ د زړه خاوند ته چې څوک ورسره مینه کوي. خو دي خو مینه نه ده، دي کار د څه نه اخلي؟ د ذهن نه اخلي. نو سقرات فلسفي او دم فلسفیان دي. نو دلته کې د ظاهر بینه مولا او پیر نه چلیږي، دی به دلته کې غلی. ٹھیک شوه؟ نو دلته گویا منصور او دلته ګونګی سقرات. اوس په خلق وایي چې یاره په رقص کې یا په موسیقۍ کې هم خدای پاک چاته ښکارېږي، نو باقاعده ښکارېږي، خو زړه کې د الله نور پکار وي. لکه زه ته یو مثال درکم، یو باغچه ده د ګلونو، هر قسمه ګل ښایسته خوشبویو والا دا پکې دی. چې کله یو حسن پرست انسان هلته لاړ شي، او کو زنانۍ، کو پیغلې او کو زلمۍ، نو هغه یو ګل لذي بویه یې که نه مخلی وړي و لکه ډېر ښکلی دی. هم دغې باغچې ته او بیا دغه سړی څه کوي؟ دی ولې بخار ورکوي، دی خصمانه کوي. ټیک شوه؟ خو دغې ته یو غویه ور دننه کړه، نو غویه به څه چل کوي؟ ټول به دله وخوري. اوس کو دې غویي ته وایي چې غویه ماما دا د خوړلو شی دی، دا خو به د خود د خوندونو د اخیستلو څیز دی، دې خوشبویي دي، ښکلاګانې دي پکې، دا تاسو چل وکړو. نه به وایي چې ماړه په دې کې ښایست څه دی، دا خو د خېټې څیز دی،
نو غوی به خوري او انسان چې دی هغه به بویای. نو دغه رنګ د رقاص رقص چې دی کې د الله مین سل کوي هغه پکې رب ویني او هغه تخپل رب وریاد شي په لټون روان شي کوم چې درندۍ او د خواهشاتو بندۍ کنه نو هغه باندې خواهشات غالب شي او چې کله به یاره د خپل ستوماني وباسم. ټیک شوله. غني خان بیا ورته څه وایي چې تال سره یو ځای شه د ژوند تصویر جوړ کا د دې تیارو نه ماله بدر منیر جوړ کا. دغه رقاص ته وایي چې لکه رقاص چې رقص کوي نو د دې دا رقص د دې د پنځبو د شرنګا دا د دې موسیقۍ کوم د غږولو چې کوم مجموعه ده کنه د ټول ته تال ویندا د تال سره چې یو شان شي نو ال خوان پیدا کی. اوس دا یو شان غډیږي او رقص هغه موسیقي بل شان د ټنګ ټکور بل شان دی نو مزه پکې نه. نو یو خدا ظاهري خبره ده چې غني خان د غیر قاضي ته وایي چې دا کم تال چې د ټنګ ټکور غږیږي هم د دې سره یو شان رقص کوا او د ژوند تصویر جوړ کا. د ژوند تصویر مقصد څه دی؟ لکه څنګه چې یو رقاصه د خپل ټنګ ټکور د آلاتو خلاف نه چلیږي دغه موافق چلیږي. نو دلته کې ته ماته سبق راکا چې زه به هم د الله تعالی د منشا موافق چلیږم په دې دنیا کې. مال داسې تصویر جوړ کا د ژوند تصویر جوړ کا. ټیک شولا. او د دې تیرونه مال بدر منیر جوړ کا. دا خو ته کې تورې تیری دي نو تر ته پکې رڼا راوله. رڼا صدا د معرفت رڼا راکا چې کله څوک د الله نه به خبرې نو دا خو په تیرو کې دی کنه گمراهی څه دی چې الله نه پیژني. ټیک شو. او هدایت څه ته وایي چې الله پیژني او په لټون روان شي. نو غني خان ته دغه غواړي چې د دې تیرونه مال بدر منیر جوړ کا او یا می په بډه کا یا می په بډه شه ګډه شه ګډه شه ګډه شه ګډه شه بس داسې دغه کا رقص وکا چې یا ما په ځان کې ورکا یا ځان په ما کې ورکا یعنی بالکل ما نشه کا عمر می کا او په ګډې دو باندې ګډه شه ګډه شه. غني خان سوي رستو وای چې یو مصنوعي فضا خو د ژوندون رڼا دا رقص ته موسیقي ده او هیرا منډي ده کنه. نو موسیقي یو قدرتی فضا قدرت چې الله تعالی جوړ کړی کنه یو مصنوعي فضایی که بار یخنی ده نو دا قدرتی فضا ده یخنی ده. اوس بار ګرمي ده یو تن چې دی ایر کنډیشن لګولې ده نو دا مصنوعي فضا ده جوړ کړی ده. بار یخنی دا یو تن هیټر لګولې نو بار قدرتی فضا دننه مصنوعي فضا. نو دا ټنګ ټکور دا خو د خدای د طرف نه دی کنه چې قدرتی دی انسان دا مجلس جوړ کړی دی. څوک دا آلات غږی څوک رقص کوي نو انسان کوي. دې ته انسان چې کم کار کوي ته مصنوعي وای. نو یو مصنوعي فضا دا فضا دا محفل مصنوعي دی یعنی الله نه جوړ کړي انسان جوړ کړي. خو څه دی پکې خو د ژوندون رڼا زما د ژوندون رڼا ده پکې. ما ته پکې ډېر څه وخل په دې کې ډېر غټ تعلیمات دي د څه د معرفت الهی او د فرمایش خنده خو د ګلونو غونچا. دا رقاصه ته خو بته وي چې خنده یا به سخه ورته کنه چې پیسې یا نور څه کنه معاوضه ول ورکه نو الو خاندي او خاندیم نو دا خنده دا محفل د دینه خندا غواړي نو دا خندا د په فرمایش باندې کوي. خو څه چلې د ګلونو غونچا ده. مقصد دا دی چې تا ته فرمایش وکړو چې ما ته وخندا نو دا غي دا خندا څه ده دا څه کړل کتاله چې ګلدسته درکړه سره دومره خوشاله شي. وسوکو د الله ولیان. ټیک شو. او د غم زپلو ته د خوشالو پلوشه دا کم چې د الله تعالی په لټون کې غمونه وهلي دي او غم زپلی دي او چا پزړه کې چې بس سوز دی غم دی نو هر غم دا رقاصه چې کله رقص وکي نو څه چل کوي غم لري کی. دې غم زپلو ته د خوشالو پلوشه د دې رقاصه دا رقص دی دا د خوشالو پلوشه د پلوشه کیرن ته وای کنه صحیح ده بسر کې بسر چورته وي.
او د خزان مړه وته د بهارونو قصه کوم خلکو باندې چې د مودو راسي خزانونه یي خفګانونه یي قسمه قسم مصیبتونه راځي راشه دا رقص وګوره نو د بهارونو قصې درته کوي خوشحاله دی مخې ته لکه د مایوسۍ نه دې راوباسي د خفګانه دې راوباسي او غني خان وایي چې ګډه شه ورشه لمبه شه په دې خو هر سړی پوهېږه نه خزان د شپې تورې دي او سپینه شغله شه دې رقاص ته بیا وایي چې ګډه شه داسې ګډه شه چې اور شي لمبه شي دا محفل وسوځي زما زړه وسوځي او کوم خو خزان دی ځکه چې دا خپل یار نه لري یو نو ته یو تکه سپینه شغله شه چې ستا په دې رقص کې ماته خپل منزل ښکاره شي منزل خو په رڼا ښکارېږي که نه چې زه د خپل تګلاره چې دغه پکې ووینم او ماته خپل منزل ښکاره شي زه ورته ورسم غني خان بیا یو ډېره خوږه خبره کوي ساز د غمونو دشمن د دلربا بار اوس رقص خو د ساز سره کېږي که نه نو غني خان اوس ساز له راځي ساز چې دی هر څومره غم چې د باندې نو په څه باندې سپک شي په څه باندې ختم شي دا ساز نه دی دی دشمن دی ساز د خوشحالو استازی دی که نه نو چې د خوشحالو استازی دی نو د غم دشمن شو که نه او د دلربا رهبار څه ته وایي څوک چې د مینانو د عاشق او د معشوقې په منځ کې سوال جواب وړي راوړي نو دا رهبار د چا دی زه چې په چا معنی یم هغه راله دا رهبار را لېږلی چې ای غني خان ما له راځه ما ته وګوره زما په لټون کې شه زما په تماشو شه او که چل که دام دی خو کوي قصې د بهار اوس سازونه چې څوک وګی نو زما په شان غریبانه ني نو څوک به چې مړه دا خو د پیسو دپاره کوي یا دا رقاصه د پیسو دپاره ګډېږي او دی خو بس څه چلې محفل یې جوړ کړی ستا د پیسو ته دی لکه ماسټر علي حیدر صاحب دی او دغه رنګې ګلزار علم دی او کو نظیر ګل استاد دی نو دی چې څه کوي نو ټیک ته د دې د خپل ضرورتونو یا د معاش پکې هم څه سبب روان دی خو تاله څه درکوي که موږ دې په دې خبره باندې بدنامه وکړه او د بدي شوي کو چې مړه دا خو دنیا له لګیا دی نو نه دنیا لګیا دی خو تاله څه درکړه نو ساز څه شی دی ساز د غمونو دشمن او د دلربا رهبار که چل که دام دی خو کوي قصې د بهار تا ته خو د سپرلو قصې کوي که نه ستا زړه خو یې باغ کو که نه ټیک شوه ساز او رقص او سندرې ستا زړه له څه در نه کړه څومره غمونه یې نه لرې کړه نو که ستا نه په معاوضه کې څه غواړې نو دغې ته مه ګوره دې ته ګوره چې ماله یې څه راکړه په لږه معاوضه باندې مال یې څومره هغه څه راکړه چې هغه په پیسو نه میلاویږي خوشحالي د زړه کیفیت دی او دا ګوره دا په پیسو باندې نه راځي غم هم یو کیفیت دی دا په پیسو نه وځي دې دپاره به ماحول فضا تیارې هغه د ټنګ ټکور د رقص ته نو ګډه شه او نخرې را یادې کا او دنیاګۍ د عقل ټولې بربادې کا غني خان دې رقاصې ته وایي چې ګډه شه او نخرې را یادې کا هغه نخرې چې ما ته به زما دلربا زما یار کوي او کولې به که نه هغه نخرې را یادې کا خپلې نخرې یادې کا چې تا به خپل یار ته څنګه نخرې کولې او د عقل د دنیاګۍ چې دي که نه دا ټولې ورانې کا بربادې کا دلته کې عقل نه چلیږي دلته څه چلیږي مینه زړه چلیږي زما د زړه دنیا آباده کا زه په دې کې نه ګورم چې یاره عقل څه وایي رڼا شه حسن شه تیارې دي تورې دا خو اسانه خبره ده که نه چې لکه ته رڼا شه او ښایسته شه تکې تورې تیارې دي دا هم ته رڼا کولی شي ای د امید لورې او د رڼا مورې د مایوسۍ نه ماته راوباسې نو رقص او ټنګ ټکور څه ورکوي امید ورکوي خوشحالي ورکوي که نه امید ورکوي غم غلط کي او رڼا څوک راولي د رڼا مور هم دا رقاصه ده او د امید یعنی امید هم د دې د رقص نه پیدا کیږي د الله د ذات نه چې الله زما سره څومره مینه کوي
او زما د پاره څه بندوبست کړی دی. نو غني خان ورته بیا څه ویل لکه د ګلو څانګه خوره وری څنګه چې د ګلو څانګه د ګلونو څانګه چې کنه نو هغه خوره ورتلی په ډېرو ځایونو باندې خوره شوي نو د رقاصې دا رقص چې دی د رقاصې دا جسم د دې د ښایست د ټنګ ټکور او د رقص په دې ټول محفل باندې خور شوی د هر چا نظر چاته وي دې رقاصې ته وي. نو څنګه چې په باغ کې نظر د ګلو په څانګه پورې وځي هر څه چې کې خو چې د ګلو څانګه یې خوره ورتلی نو هغې له نظر ځي دغه رنګې د رقص په میدان کې نظر په چا پورې وځي او چاته تلي د نظر مرکز څوک یې رقاصي نو لکه د ګلو څانګه خوره وری او وینم چې خورې مې ادم خوری که دومره ښایسته یې دومره دې زما سره لکه زما د زړه دنیا دا سره وپاروله چې زه دې وخوړم دا خو تا ادم خوری ته خو انسان خورې تا خو زه په ځان کې پاتې نه کړم زه خو بل چرته روان شوم دا نه چې زه دې وخورم ګوره د الله ولیان څه وایي زه دې وخوړم او د خواهشاتو بندګان څه وایي چې زه دې وخورم پوه نه شوې غني خان ورته وایي چې ها واخله ومې خوره دا څه ته ګورې ما ورک که په ځان کې ومې خوره دې ته مه ګوره چېرې دا خان دی دې څه کوي دې څه غواړي څه نه غواړي ومې خوره زه خوشحاله یم او خاورې ایرې مې که د ژوندون اورې زما چې کوم می دی زما چې کوم هغه ایګو ده زما چې کوم نسبتونه دي خانداني علمي او هر دا رانه ټول ختم کا او دا پسې کې ختمېږي د رقص په دې میدان کې ختمېږي ټیک شو خو تاسو ګورئ دا ټنګ ټکور والو کې تکبر نه او رقاصه کې هم تکبر نه نو غني خانم وایي چې زما نوم داسې جوړ کړه چې زه هم خاورې شم ایرې شم او په ژوند راله اور چا ولګو تا ولګو نو بیا ورته اخر کې وایي کله چې ستړی شي پریوځه بیا ډډه شه بس انسان یې که نه چې کله ته ستړی شي نو ښه بیا لاړه شه ارام وکړه خو اوس ما ته ګډه شه او ګډه شه